أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. سورة مريم 87 نمبر آیت. په دې 87 نمبر آیات کې د کافرانو د یوې عقیدې اصلاح او د هغې تردید ذکر کیږي. حاصل لدی دا د کافرانو د عقیده لرله د مشرکانو چې که موږ په ناحقه باندې هم یو خو موږ د نیکانو خلکو بندګي خو کم از کم کوو او دغه نیکان خلک به د قیامت په ورځ باندې موږ د الله تعالی نه په زور باندې خلاص کړي. عیسایانو به د عقیده لرله، ځینې یهودیانو به د عقیده لرله او دغه شان کوم خلک چې د عربو بت پرست خلک و هغوی به د عقیده لرله چې موږ د فرشتو عبادت هم کوو. دغه شان موږ د ابراهیم علیه السلام تخپل نسبت کو، خانه کعبه خدمت کو، نو که موږ په ناحقه باندې شو هم دغه بزرګان به موږ خلاصوي. نو په دې آیات کې د شفاعت قهریه نفي ذکر شو چې هېڅوک په الله تعالی باندې خپله خبره به زور منلی نه شي. د الله تعالی یو نظام یو قانون دی، د هغې نه هېڅوک مخالفت نشي کولی. او د سپارش باره کې د الله تعالی نظام داسې دی، هر هغه سړی به سپارش کولی شي چې مسلمانی، دویم الله تعالی ته اجازت ورکړی او دریم دغه چا دپاره چې اجازت ورکوي دغه به کم از کم کلمه به ویلي مسلمان به اگر که ګناهګار وي. نو سپارشونه د کافرانو هم نشته دی، د کافرانو د چا دپاره سپارش کولی شي، د کافرانو دپاره بل څوک سپارش کولی شي، د دې اجازت بیخي نشته. سپارش به نیکان خلک به کوي او د اجازت نه وروسته به کېږي. الله تعالی وایي لا یملکون الشفاعة، دوی باندې مالکان کېږي د هېڅ سپارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، بغیر د هغه چا نه چې هغه نیولي د الله تعالی سره وعده نه مراد کلمه طیبه او توحید وعده ده. څومره توحید پابند تېر شوی پاتې شوی په دنیا کې هغه د سپارش مالک کېدی شي، خو کله د اجازت نه وروسته. چا دپاره؟ نو د ګناهګارو دپاره، د کافرانو دپاره نه. دغه درې شرطونه د سپارش دي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، او دوی به ویل چې نیولی دی رحمان ذات اولاد. دا زدر ذکر کېږي د هغه خلکو دپاره د الله تعالی دپاره اولاد ثابتوي. تقریبا په دریو آیاتونو کې په دریو څلورو آیاتونو کې د هغوی دپاره زبردست زجر دی چې کوم خلک الله تعالی دپاره د اولاد قایل دي. دا خلک چې الله تعالی دپاره اولاد ثابتوه په عیسایانو کې اکثري خلکو، نصارا اکثري داسې وو. په یهودیانو کې دا خلک موجود وو، اگر چې کم وو، اکثري نه وو لیکن موجود وو. او په عرب مشرکانو کې هم تقریبا دا عقیده اکثري موجوده وه. عیسایانو باس مخکې من کړی دی د عیسی علیه السلام باره کې بې فکر لاره چې د الله تعالی زوی دی، او دا عقیده په دوی کې اکثري عقیده وه. یهودیانو عقیده دا وه چې عیسی علیه السلام اړوله پیغمبر دی، نو نعوذ بالله، خو عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی دی. دا عقیده په یهودیانو کې کمه وه، ډېره نه وه. اکثري عقیده د دې مخالف. او عربو مشرکانو عقیده لرله چې فرشتې د الله تعالی لوڼه دي، زامنو یې قایل نه وو، ویل فرشتې یې لوڼه دي. دغه ټولو خلکو دپاره په دې ځایونو کې زجرونه ذکر کېږي. الله تعالی وقالوا اتخذ الرحمن، او دې مشرکانو به ویل چې نیولې د رحمان ذات ولدن اولاد. اکثري عیسایانو، کمو یهودیانو، د عربو عامو مشرکانو به داسې خبرې کولې. الله تعالی وایي لقد جئتم شیئا ادا، یقینا تاسو راوړې ده یوه خبره درنه. ادن په معنی د ناکاره سره هم راځي، بدترین. ادن په معنی د درنوالي سره هم راځي. تاسو یو درنه خبره یا ناکاره خبره راوړې ده، ډېره خرابه خبره ده. دا دومره ناکاره ده. الله تعالی وایي تکاد السماوات یتفطرن منه، نږدې د جسمانونه یتفطرن رامات چې منه د دې خبرې د وجې نه. وتنشق الارض، وشلېږي ځمکه. وتخر الجبال، او راپرېوځي غرونه حدا ریزه ریزه. ځکه د ټولو مخلوقاتو ته د دې خبرې درنوالی، ناکاروالی معلوم دی چې الله تعالی دپاره اولاد ثابتول څومره لوی جرم دی. هغوی ته دا خبره معلومه ده. حدیث مبارک کې دی چې د انسان او د پیري نه بغیر د شرک او د الله تعالی دپاره اولاد ثابتولو په باره کې
تمام مخلوقات ډیر زیات یریږي. تر دې چې اسمانونه هم یریږي چې مات بشي، ځمکه هم یریږي چې وبشلیږي، او غرونه هم یریږي چې دا به ریزه ریزه راپرېوځي، ځکه چې د دې په وجه باندې قیامت قایمیږي، د دې خبرو په وجه باندې. او دا قیامت د اوسه پورې ولې قایم نه دی؟ نو په دې وجه قایم نه دی چې په الحال دنیا کې موحدین شته، د الله تعالی یو منونکي به ذات صفاتو کې به عباداتو کې یو منونکي خلک ډېر زیات شته په دنیا کې. او چې کله دا ختم شي دغه ګمراهان پاتې شي، بیا قیامت خامخا راځي، دا هر څه به ورانېږي. د دې آیات نه یو مسله بله هم معلومیږي چې په تمام مخلوقاتو کې داسې یو شعور موجود دی چې د الله تعالی نه یریږي، او د شرک د وبال نه هغوی سخته یره مخصوصوي. دغه شعور چې کوم دی هغه مقدار باندې نه دی چې د شریعت په احکامو باندې مکلف شي، څنګه چې په انسان او پیری کې دی، لیکن د دې نه په ښکته درجه کې دا شعور موجود دی. او دا هغه شعور دی چې قرآن یو بل ځای کې داسې هم ذکر کړی دی چې وإن من شیء الا یسبح، نشته هیڅ یو شی مګر دا ټول تسبیح وایي سر د حمد الله تعالی نه. نو هلته کې تسبیح باندې دا مخلوقات پوهېږي، دا یو داسې شعور دی. اگر چې د باقي احکامو باندې مکلف نه دی، دا شعور دومره کامل نه دی. دغه شان دا تمام مخلوقات د الله تعالی د پر اولاد ثابتولو باره کې هم ډېر زیات یریږي. نو الله تعالی د دغه خبرې درنوالی ذکر کړی دی. حدیث مبارک کې دی چې د الله تعالی د پر اولاد ثابتول د قایم مقام د کنزلو دی، ګویا چې دا کنزل دی، نو یو لوی جرم شو، لوی کفر شو. ان دعوا للرحمن ولده، په دې وجه چې دوی دعوه کړې ده للرحمن، د رحمان ذات دپاره، ولدن د اولاد. دعو په معنا دعوې سره راځي چې دوی بللې دی، دعوه یې کړله د رحمان ذات دپاره د اولاد. نو دا جرم غټ دی، دغې وجه نه اسمانونه ځمکې غرونه یریږي چې بس ریزه ریزه شي، ختم شي. او دعو په معنا د سوال کولو مطالبې کولو هم دی. نو بیا به داسې چې ان دعوا للرحمن ولده، چې د خلکو سوالونه کړي د رحمان ذات د اولاد نه، یعنی دی د رحمان ذات د پاره اولاد ثابت کړل، د هغې بیا بندګي کړل، د هغې نه سوالونه کړي. د جغه ځان له کفر دی، شرک دی او لوی جرم دی. الله تعالی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، نه دی مناسب د رحمان ذات دپاره چې ونیسي اولاد. او په دې باندې مخکې موږ څه ځای بحث کړی دی چې الله تعالی دپاره اولاد ثابتول نو څومره زیاتو کفریاتو مجموعه جوړیږي. یو دا چې موږ دا ویلو چې که ته الله تعالی دپاره اولاد ثابتې، اولاد بغیر د زنانه نه پیدا کېږي نه، نو بیا به څنګه ترتیب جوړی؟ الله تعالی دپاره به زنانه کم ځای نه ثابتې. که زنانه ثابت کړي نو هغې ته به مخلوق وی که خالق به ورته وی. که مخلوق ورته وی نو خالق د مخلوق سره څنګه واده کولی شي؟ او که هغې ته هم خالق وی خدای ورته وی، نو ښکاره دي خدایان دوه ثابت کړي دي، ځینې او کفر دي، ځینې ښکاره شو. دویم دا چې اولاد کې نارینه محتاج کېږي زنانه ته. موږ ویلي دي چې الله تعالی چې دی نو بې حاجته دی، هېڅ چا ته حاجت نشته، دا د خدایتوب صفت دی. اوس په دې خبره کې چې د اولاد ثابتې نو الله تعالی دې حاجتمند جوړ کړو، او دا بل کفر شو. دریم نمبر کفر دا دی چې اولاد د هغه چا دپاره پکار دی چې په هغې باندې کمزوري راشي، نو دا به یې خدمت کوي، او چې په دې باندې مرګ راشي نو دا به د مال او د باقي اساسو حفاظت کوي. اوس په الله تعالی باندې دا کمزوریانې نه راځي، او د مرګ کمزوري، ضعیفه کېدل او د خدمت محتاج کېدل دا صفتونه د مخلوق دي، دا خالق صفتونه نه دي. نو دغه ځای نه هم پته ولګېده چې دا یو عباسه خبره ده چې الله تعالی ته یې نسبت کېږي. نو دې ځای کې ځکه الله تعالی وایي چې وما ینبغي للرحمن ان یتخذ ولدا، نه دی مناسب د رحمان ذات دپاره چې ونیسي اولاد. دا کسی د مخلوق دی، مخلوق کې اولاد ښه شی دی، خو خالق دپاره اولاد دا عیب ثابتېږي، خالق سره سمون نه خوري. دې ځای کې تفسیر درسي و دې حوالې سره یو واقعه هم ذکر کړې ده چې په هندوستان کې په یوه علاقه کې د عیسایانو یو غټ مرکز و، کالج هغې ته به راتلل، هغه ځای نه به خپل نشریات کول، او ډېر په چالاکۍ سره به خپل دعوت خوراو. او غټه دعوه دا وه چې عیسی علیه السلام به د الله تعالی زوی ثابتاوه، په دې باندې به غټ زور اچاو. او یوه ورځ داسې وشوه چې په دغه علاقه کې، دغه خواوشا علاقه کې یو سړی و تنور کار به یې کوه، تنور باندې به یې روټۍ پخوله. د دې عیسایي د خبرې واورېدل، بیان یې واورېد، خو خیال یې دا ولې څوک عالم به پیدا شي خبره به ورسه وکړي، خو چا جواب ورنه کړو. دې علاقه کې څوک موجود نه و په دې ټایم کې.
نو په خپل لاس وینځل ورغه او دغه عیسائی پادری سره کېناست ورته ویل چې زما یو څو سوالات دي دغه جوابونه درنه غواړم هغه ورته څه سوالات دي ویل دا راته ووایه چې الله تعالی څومره عمر لري نو دا ورته وی الله تعالی ابد الابد ذات دی همیشه دی او همیشه به ابتدا او انتهای نشته دا مخلوق دا صفاتونه د مخلوق دي قول خا الله تعالی دومره لوی ذات دی چې ابتدا او انتهای نشته دی نو داسې ووایه چې زموږ عمرونه خو د شپېتو کارونه نه وړي الله تعالی یو لوی ذات دی ابد الابد ذات دی چې نه ولا ابتدا شته نه ولا انتها شته دی نو د خبره باندې خو پوه شو اوس راته دا ووایه چې د اولاد ښه صفت دی د الله تعالی دپاره که بد صفت دی نو ده ورته وویل چې اولاد ښه صفت دی څنګه چې په مخلوق کې ښه صفت دی داسې د الله تعالی دپاره ښه صفت دی نو ویل ښه اوس دې ته وکړه چې ویل زما تقریبا چې 15 کاله عمر دی زما ویل شپږ اووه زامن دي ښه صفت دی زما شپږ اووه زامن دي الله تعالی دپاره ته وایې چې اولاد ښه صفت دی صرف یو زوی د عیسی علیه السلام نور نشته دی د خدای تعالی دپاره د ښکاره کمزوري ثابته نه کړله چې زما 15 کاله عمر کې دونه بچي شو او د خدای تعالی دپاره ښه صفت هم ثابت دی او بیا یو د ډېر هم نه دی پکار دی چې بیا خو ډېر وي یو ولې دی دا پادری ډېر زیات وشرمېد او د هغې نه بعد دغه ذکرو ته را نغې دغه قصې بیا ونه کړې د هغې لنډه خلاصه همدا ده چې اولاد مخلوق دپاره ښه صفت دی د اولاد الله تعالی دپاره اولاد ثابتول د ډېرو کفریاتو مجموعه ده او عیب دی والله ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبده درد مخیری مسری دپاره دلیل ذکر کیږي الله تعالی دپاره اولاد مناسب نه دي ولی مناسب نه دي څومره مخلوقات چې ځمکې او اسمانونو کې موجود دي نو دا به راځي رحمان ذات عبد په بندګۍ سره عجز به محتاج به په بندګۍ سره به راځي په عاجزۍ سره به راځي او اولاد داسې چې دغې د پلار صفتونه نو چې الله تعالی په خپله باندې اله دی خدای تعالی دی نو اولاد هم هغه شان ثابتول پکاري او دلته کې قرآن خو وایي چې هر ټول څه چې کوم په ځمکه او اسمانونو کې دي د الله تعالی نه بغیر دا به الله تعالی د بندګۍ سره راځي نو یو کس به هم خدای کېږي هم په مخلوق کېږي هم په خالق کېږي دا څنګه کېدی شي نو دا نشي کېدلی چې دا نشي کېدلی نو معلومه شوه چې د الله تعالی نه بغیر هېڅوک هم داسې د بندګۍ مستحق نشته دی او د الله تعالی هېڅ اولاد شته نه الله تعالی وایي لقد احصاهم یقینا الله تعالی دوی راګر کړي دي دا کافران راګر کړي دي په خپل علم او قدرت کې راګر کړي دي بار کې دي نه چې جسم کې الله تعالی ولا شماري لیکي بسي او د الله تعالی علم او قدرت کې رايسار دي ګیر دي وعدهم عد او شماري دي لره پشمارلو سره د تمام جرایم ګناونه شمارل کېږي دا ویناګانې دروغ ویناګانې چې الله تعالی مبارک کوي دومره به باکۍ سره نو دا ورله هم شماري د هغې سزا به ورله ورکوي دا دنیاوي حالات شو وکلهم او دا ټول به آتیه راځي دي الله ته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فردا یوازې نه به سره مالی نه به اولاد نه به راډلي هلته چې یوازې راشي الله تعالی سره پوره حساب کوي نو د ټولو دروغو کفریاتو حساب به سره هم وکړي چې کوم د دې د الله تعالی مبارکي سویلي دي ان الذين يقينها كسان امنوا چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کوي نیک مخکې موږ ویل چې صالح عمل هغه ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق او چې کوم مخالف د شریعت هغه ته منکر ویل کېږي بیا ایمان مخکې د عمل پس ورسته دی نو دا د اهل سنت والجماعت عقیدې تایید دی چې عمل بغیر د ایمان نه قبلېږي څوک چې ایمان نه لري خو عمل کوي د عمل الله تعالی ته منظور نه دی نو چې کوم کسان ایمان هم لري او نیک عمل هم لري سيجعل لهم الرحمن ودا الله تعالی به مقرر کړي دوی دپاره محبت در د خپل معنا ده لفظي معنا د دې تشریح په یو حدیث مبارک کې دا چې کوم ابو هريره رضی الله عنه نقل لې او دا حدیث بخاری شریف مسلم شریف دواړو کې شته په صحیح سندونو سره هغه دا چې کوم کس ایمان لري او د شریعت موافق کلک عمل کوي باغی باندې مستقلی یو وختي عمل چې کله یو کله نه دغه اعتبار نه کم نیکو اعمال باندې چې استقامت یو کلک مستقلی نو دغه مستقل اعمال او ایمان د څوک اختیار کی د خپل اثرات په دنیا کې عام انسان باندې څرګندېږي ته انسان پکې ځله په هر څه کې دغه اثرات می پر رنگ کې مسرات په کردار کې مسرات خو دې سره سره الله تعالی جبرائیل السلام راوغواړي هغه ته اعلان وکړي چې دا انسان زما اوس وخت زما سره محبت ته هم دې سره محبت وکړه او دغه محبت اعلان وکړه جبرائیل السلام لاړ شي اسمانونو ته پرشتو ته اعلان وکړي چې پلان کې کس د الله خو وخت زمام خو وخت تاسو سره هم مینه وکړي فرشته وسه د مینې اظهار وکړي دا غینه باج بزمکه کې څومره نیکان خلق دي دیندار خلق دي د دیندار خلکو بزرګو کې الله تعالی دغه کس مینه پیدا کړي د دیندار خلکو دا بیا خوخي
نو دې وجه باندې د دې آیات حاصل دا شو چې کوم کسان مؤمنان دي او عمل صالح کوي مستقل الله تعالی سره په خپل مینه کې فرشتي مو سره مینه کوي د نیکانو خلکو بزمنو کې هم مینه پیدا کی لاره دې پورا وضاحت شو فإنما يسرناه بلسانك یقینا موږ اسانو دې قران لاره بلسانك استا په جواب باندې لتبشر به المتقين دې د فارغ زیره ورکې دې قران په ذریعہ باندې پرهیزګارانو خلکو ته کم خلک د الله تعالی د نافرمانی نه ځان ساتي او پرهیزګار خلک د جاګې د قران په ذریعہ باندې ته پوره خوشخبری ورکې وتنذر او تویر به په قران سره قوم قوم لدن جګړ مار قومي هغه اصلاح کیږي نه ته د صبر د آسماني دین او شریعت د دلایل او بحث سره کې هغه خو مخالف کیږي خزت راټینګي جګړو د لاسه چي بد اخلاقو د لاسه چي نو دغه جګړ مار بد اخلاق قوم د الله تعالی د زامنو نه ویره وكم اهلكنا او ډېر من هلاک کړي قبلهم الذين من قرن پیړو لره دا تخفیف دنیاوی دی د شریعت په مخالفت په وجه باندې او د توحید په مخالفت په وجه باندې په دنیا کې الله تعالی ډېر قومونه هلاک کړي دي معلومه شوه چې شرک او ګناهونه دا دنیا د لپاره هم په دنیوي لحاظ هم دا بربادي ترقی نه الله تعالی وی حال تحس منهم آیت این د هغوینه من احد اس یو کس کم قومونه چې موږ هلاک کړي دا یو کس دوباره پر دنیا کې ورید او تسمع يتاول لهم د هغې د فار رکزن کشاره رکز د خپو کشاره د ویل کېږي یعنی دوباره د هغې د خپو کشاره قدر واورد مطلب دا چې د هغې نوم نشان ته اندازه ولګېده بیا نو ونه لګېده نو د موجوده کافرانو دپاره د دین باغیانو دپاره یو خبرداری شو چې تاسو حق خلق یې پقه دنیا باندې حق د الله تعالی هغه نظام دی بل نه دی که تاسو هم د دین مخالفت ته لاس واچوئ نو هغه ذات قانون برته موجود دی چې تاسو هم د دنیا د مخ نه پناه کړئ